بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد. دا تشبیه متعلق بحث هغه شروع او مصنف رحمت الله علیه فرمایلی چې تاسو ته وزه د تشبیه متعلق درې قسمه خبرې کومه. یو به ته ارکان تشبیه بیانومه، یو به اقسام التشبیه او یو به اغراض التشبیه. نو ارکان التشبیه هغه سلور مشبه به او وجه الشبه او ادات الشبه دا ذکر کړو او داغه مثالونه او داغه تعریفونه او دا ټول خبره تر دا تر شو. بیا اقسام د دویم بحث چلون بایږي اقسام د تشبیه او د تشبیه په مختلف اعتبارات سره تقریبا 15 اعتبارات سره د تشبیه مختلف اقسام ذکر کړل، تقسیمات او اقسام ذکر کړل چې یو تشبیه یا با مفرد وي یا به مرکب وي د افراد او د ترکیب په اعتبار سره دغه اقسام ذکر کړل. بیا د تشبیه اقسام ذکر کړل د ادا په اعتبار سره طرفین په اعتبار سره چې لکه دا انتزاع د دې شوی دا او کنه د شوی نو هغه د په اعتبار سره ذکر کړل. بیا دا وجه الشبه په متعلق ترنده ذکر کړل، دا ادات الشبه متعلق تقسیمات ترنده ذکر شول. دا 15 تقسیمات تقریبا دا ذکر شول. وس اغراض التشبیه ترنده په دې باس کې ذکر کړي. اغراض التشبیه مطلب دا دی چې تشبیه د سره پاره د سره پاره د مشبه به سره تشبیه ورکول کېږي. نو ایلی چې پای کې هوا احوال دي و حالتونه دي اغراض دي. پای نمبر 1 د امکان المشبه، بیان د امکان المشبه. مطلب دا دی د خبرې چې کله متکلم د مشبه تشبیه ورکی یو سیس تشبیه ورکی د مشبه به سره، نو سامع او مخاطب په ذهن کې دا راشي چې دا ممکن دا او که ممکن نه دا بلکې څنګه ممکن دي. نو دې مشبه د ممکن ذکر کوي بر چې دا مشبه ممکن ده، د دې وقوع ممکن ده، دا غي د پاره دا تشبیه ذکر کوي. لکه دلته یو شعر لیکل دی فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي. منګه دې دغه کړه الفاظ ویلو چې تفوق په اصل کې او تفوق فاق يفوق د نصره ينصرنا، ان شرطیه په کله داخل شو نو د ان شرطیه د وجنا اخرنه اف ساکن شو ان تفوق ته جوړ شو. التقاء ساکنین نه لولنه په کې مدره وګورو مونږه نو تفوق ته جوړ شو. بیا تفوق هم ساکن دی او الانام کې لام هم ساکن دی، دو ساکنین جمع شول نو تفوق له کسر ورکړل شو. کنه دا اعتراض به د باندې سوکې چې لکه په فعل باندې کسره نه راځي، تنوین نه راځي، نه په تفوق الانام کې په تفوق باندې خدا کسر راوستي ده او دا ویل کې فاق يفوق په معنا بلندي اوچتېدل او انام ویل کې مخلوق ته، مسک مشکو ته ویل کې او غزال نه غزله جمع ده د هیرن بچی ته ویل کې. نو دلته کې د شاعر د خپل ممدوح تشبیه ورکي ها د مشکو سره چې لکه څنګه د تشبیه ورکي د هغه حالات بیانې چې ته په دې مخلوق کې او بیا هم په دې مخلوق نه دین دا اوچته د اوچت مرتبه د وجنه او د اوچت درجه د وجنه ته د سی گویا کې چې ته د انسانانو مختلفه نه انسانانو نه یو د انسانانو څنګه مختلفه دا خبره چې دا په ځای کې لکه نه راتله. نو د دې تشبیه د ممکن کول لپاره دا ذکر کړی دا چې فإن المسك بعض دم الغزالي چې لکه مشک دا د هیرن د بچي د وینې یو حصہ ده، لکه دا هم وینه ده خو دا مشکو سره د دین چې د وینې یو فرد دی او د وینې یو حصہ ده
د غزال حصہ ده، د هیرن د بچی حصہ ده، لیکن دا د نور وینو نه اوچته ده. د چې دا چې دې ته څوک وینه نه وای، وینه ورته نه وای، نو دغه شان دی په دې مخلوقاتو کې ته داسې اوچتې چې ګویا کې تاړو مخلوق یې نه انسانان نه نو دا امکان د مشبه ذکر کړی دی. ویم نمبر چې حالت د مشبه ذکر کړی چې متکلم ولګي دی اوس تشبیه ورکی مخاطب پای باندې پوه نه شي، نو مخاطب د سمجاوهرو د پاره د مشبه حالت بیان کې چې حالت به څنګه لګیدل لګي شاعر لګیدل دی خپل ممدوح د چا چې د صفت بیانې داغه تشبیه د نور سره ور کړی ده چې کأنک شمس والملوک کواکب، چې تنوري او دا نور د خلق چې دا نور باچاهان د ستوري دي. نو دا خبره چیرې زنور څنګه کېږي شمه او نور باچاهان ستوري څنګه کېږي شي، نو د دې مشبه د ممکن کولو لپاره او د دې د حالت بیانولو لپاره چې د سیدا اذا طلعت لم يبدو منهن كوكب اذا طلعت لم يبدو منه كوكب، چې کله د انور راوخی دي نیو ستور اخکاری نه دغه شانته چې کله ستاغه احسانات او ستاغه خبرې اترې خلک ووري او ستاغه احسانات خلک وویني، نو لکه څنګه چې په دې ستورو پته نه لګي د انور په شان د نور بچانو پته نه لګي ستا په مخ کې، نو دلته کې د مشبه د غي ذکر کړل حالت ذکر کړل چې څنګه لګا. دریم نمبر چې د مشبه حالات د مقدار بیانې چې دا څنګه څومره مقدار کوي. فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحمي. 42 من خبره کړي و چې دا 42 ته وي. حلوبة مفرد حلابيب او حلوب جمع ده او اخو ته وي کوم چې پي والا اخي. سودا دا سودا تسنیه ده، اسود مذکر ده، سودای مؤنث ده او سود د دې جمع ده. خافیه مفرد ده، خوافی جمع ده او خافیه ویلګي کې وزر ده، غراب غرابیب جمع ده او کارغه ته ویلګي. اسحم تکتور ته ویلګي، سمع اسمه ناراضي. نو دا شاعر دو خبرې، یو دا خبره کوي چې زما دا محبوبه مالدار ده او د خپل مالداري دونه صفت کړه، او بل د دې اوخانو تشبیه ور کړی دا، نو اوخان مشبه دي او داغه هغه څومره د اوخان تک تور دي نو څومره تور دي، نو دوی زما د محبوبي دومره اوخان دي، اوخان دای لکه 42 پي ورکوونکي اوخان دي او هغه تک تور دي اوخي دي 42 اوخي دي. نور مالونه راسکه اوخان او اوخي هم دي او بیا نور اوخان او نور اوخان لاسکه چې هغه پکې دي سم دي چې هغه پي ورکوي، چې پي ورکوي نو خامخا دایي بچي به کنه. او مدسری چې دا اوخان هر رنگ والے چې نه قیمتي، خو په دې اوخانو کې تور رنگ والے چې نه هغه ډیر زیات قیمتي. نو زماده محبوبي اوخي دي، داسې اوخي دي چې پي ورکوي، هغه یو دوه نه دي 42 دي، 42 اوخان دي او هغه 42 اوخان داسې توري دي لکه د کارغه د وزر پشان دي. کارغه خو اسیم تور دی او تک تور کارغه او د تک تور کارغه وزر چې دا خو اسیم توري، ولکه مطلب په توروالي کې حالت بیانې، حالت مقدار بیانې چې لکه زما د محبوبې د اوخانې چې دي دا اوخانې ډېر زیات تکې توري دي او داسې توري دي لکه دا تک تور کارغه وزر. څلورم نمبر د دې مشبه د حالت مضبوطواله بیانې، مضبوطواله ورا یعنی مشبه د حالت نه در سامع په ذهن کې مضبوطی، مشبه د حالت سامع په ذهن کې مضبوطی. ولله شعر لیکل دی ان القلوب اذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. قلوب جمع د قلبون دا او قلب زړه ته وایي
تنافر تنافر يتنافر تنافرا باب تفاعلنا وتل ودها ود محبت ته وي ود محبت مثل الزجاجه زجاجه شیشې ته وي کسر ماتېدو ته لا یجبر چې نه جبیره پټۍ کول جوړېدل أي إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر زړونه بېشکه زړونه کله چې د هغې نه محبت وځي نو د دې مثال په شان د هغه شیشې چې د هغې ټوکړې دا د یو بل سره جوړېږي نه اوس دلته کې تشبیه ورکړې ده د زړونو نه د محبت وتلو چې کله په زړونو کې محبت وځي او د نفرت پیدا شي د یو بل نه نو د دې تشبیه ورکړې ده د شیشې د ماتېدو سره ودا وایي چې لکه کله چې زړه نه محبت وځي نه تشبیه ورکړې د شیشې سره نو شیشې سره څنګه تشبیه ورکړې ده نو دا حالت د دې تشبیه ده د دغه پر ذهن کې مضبوطوي د سامع پر ذهن کې مضبوطوي چې کله چې د زړه نه محبت وځي د یو بل سره نفرت پیدا شي نو د دې داسې مثال دی او دا په شان د دې چې لکه شیشه ده که نه شیشه ماته شي او ټوکړې ټوکړې شي نو هغه بیا د یو بل سره یوځېږي که د یو بل سره ته جوړم کې په سیز باندې خو بیا به کوم هغه دراړ چې دی دا کیسه ورته وایي چوندونه دا پکې وي کرښې پکې وي نو دغه شان د زړه نه چې کله محبت وځي بیا مینه محبت یې دا ختم وي بیا دغه نه انسان په بل باندې خفه کېږي لکه پوه شو پدې باندې ها واما تزینو پنځم نمبر یو څیز د تشبیه د غرض دپاره د تشبیه د غرض دپاره یو شی د مخاطب په ذهن کې ښایسته ښکاره کول یو شی د مخاطب په ذهن کې څه ښایسته ښکاره کول چې هغه د هغه خوښ شي سوداء واضحة الجبين كمقلة الزبي الغرير سوداء زمانا محبوبا تک تورا دا واضحة الجبين او دا تندې نه ده کولاو تندې والا ده كمقلة الزبي الغرير مقله دغه ته ویل کېږي دا نه دا سترګو دا ګاټه سترګو دی ګاټې ته ویل کېږي زبي هیرن ته ویل کېږي غریر ښکلي وایي زما دا محبوبه توره ده او کولاو تندي والا ده فراخه تندي والا ده داسې ده لکه د هیرن د سترګو هغه د ګاټو هغه توروالی نو اوس عام طور باندې تور رنگ چې د خلکو بدی شي لیکن دا د خپل محبوبې د سترګو د دې تشبیه ورکړې ده د هیرن د سترګو سره چې څنګه د هیرن د سترګو هغه ګاټې چې دي دا توري او هغه غوڼ مڼي نو څنګه چې هغه ښایسته ښکاري که نه دغه شان د زما دا محبوبه ښایسته ښکاري دا پې زړه بېله لري نور پکې څه شته نه خو چې زړه یې وبېلو بس د هغې بیا هغه برایي ورته هم اچایي ښکاري ها نو دغه شانتې دا توروالی ورته سپینوالی ښکاري سوداء واضحة الجبین كمقلة الزبي الغریر زما محبوبه توره ده او کولو تندي والا ده داسې توره ده او توروالی داسې دی لکه ته به وایې چې دا د ښکلي خوبصورته هیرن د سترګو هغه ګاټی نو لکه د سترګو ګاټی چې دی دا د هیرن د سترګو ګاټه ښکلی که نه خو توري نو دغه شان دی زما دا محبوبه توره ده خو تورې خو بیا هم نه مونږ ورورې و اما تقبیح یا به د تشبیه د غرض دپاره یو څیز د مخاطب په ذهن کې هغه د هغې هغه برایي پیش کول د هغې هغه قباحت پیش کول لکه دلته کې متنبي اسحاق ابن ابراهیم یو کس و اسحاق ابن ابراهیم چې دی لکه دغه و ژبه بند ختله کله د انسان ژبه نښلي نو دی چې کله خبره کوي کله ولا قار ورشي او په هغه ټایم کې بیا کمې خبرې کوي
نو هغه داغه تشبیه ورکړی دا څه وایي واذا اشار محدثا فكانه قرد يقهقه او عجوز تلتم وای کله چې دی وای چاته سي اشاره کوي کنه په خبرو اترو کې سي اشاره کوي نو د څه کاری لکه یا خدا شادو چې قهقه لګي خاندي او یا چې نه بوډۍ خزر او بوډۍ خزر ځان په سپېړو باندې وای په چا په غم کې نو لاول دغه سیغه په ځین کې راولې چې لکه دا سړی رسول ابراهیم اسحاق ابن ابراهیم چې دا جواب باندې خطله عقل دې چا جبن کړی او دې خبرې کوي او په خبرو کې د جبون کړی یو خبره دې کول غواړي نو د مخ چې کم آثاری او د خلی چې کم دغی نو داغي تشبیه ور کړی دا چې دې څه لکه ته چې یا ته شادو خاندي او یا چرته چې نه او بوډۍ زنانه او هغه په غم کې ځان وਹੀ د چې کله بوډۍ زنانه په غم کې ځان وਹੀ د دې خلی چې کم حالت وي یا لکه دغه چې خاندي دا شادوغان چې خاندي دا هغه د خلی چې کم حالتي هغه د اسحاق ابن ابراهیم یو شانت دي لکه پوه شوي متنبي یو شاعر دی پنځمه درجه ته چې کله د خیر سره په دې کلاس نه پاسې دی او بل کس ته لاړه دی متنبي کې نای کې وتا اوس طبيعت هغه کمالات کار شي چې کله د چا برای بیان او کله د چا چرنده صفاتونه بیان نو اذا اشار يشير اشاره کول محدثا حال له خبر بیان حدث يعد خبر اتري کول فكانه قردة المفرد قرد شادوغان كانهم قردة خاسئين يقهقه يقهقه قهقه هغه خندات ولګي چې نواجس بګه کار شي جامد غاخونه بګه کار او عجوز تلتم عجوز مفرد عجائز جمع د بوډۍ زنات تلتم لطم يلتم دا سپېړې ورکول مخنا اذا اشار محدثا فكانه وکله چې د اسحاق ابراهیم کله اشاره کوي د خبر اترو کول بوکه نو دا چې کړي فكانه قرد يقهقه گویا کې چې دا شادو چې نن دا قهقه لګي خاندي او عجوز تلتم یا دا بوډۍ چې نن دا ځان لسه پیړو کوي وقد يعود خا دا بنزش پک چې دي کنه دا شپګو دا مشبه ده او دا اخرنه چې نه دا مشبه به سره متعلق ده دا خبره که تاسو په ځین کې نه نو څه په ځین کې کېږي چې لکه عام طور باندې د سی کنه چې د کوم سیس تشبیه ورکول کېږي د چا څه تشبیه ورکول کېږي نو هغه ډیر زیات لکه واضح هي دغه تر هغه سره تشبیه ورکه او کله کله د شي چې دا مشبه ده یعنی څه کوم څه چې تشبیه ورکه دا ډیر زیات واضح هي د مشبه بینه نو دې ته تشبیه مقلوب ویل کېږي یعنی کوم چې مشبه ده هغه مشبه به وګرځي او کوم چې مشبه به تاسو وګرځي مشبه وګرځي لکه یو سړی دی هغه د دې هارون رشید په تعریف کې محمد ابن وهب نوم دی محمد ابن وهب هغه هارون رشید یا د مامون رشید په دغه کې تعریف کې ویل دي وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح وبدا الصباح كأن غرته وبدا الصباح او خارج سحر کله چې سحر خارشي فدا كأن غرته گویا کې د تنده وجه الخليفة د خلیفه مخت حين يمتدح کله چې ددا مدح کیږي وای کله چې زما د محبوب درې هارون رشید امام رشید ددا چې کله مدح کیږي کنه ددا چې کله مدح کیږي نو دا سحر د څه پړقیږي لکه زما د محبوب د مخ پشانته ا په کار دا وا چې دی وی چې زما د محبوب د مخ د څه پړقیږي لکه سو د سحر پشانته لیکن دل کې دا کم چې مشبہ به ده مشبہ کړه کم چې مشبہ به دی وای چې د کزما د محبوب د مخ د څه پړقیږي لکه سحر مطلب اصل خدا ده خدا د سحر د وخت تشبیه ور کړی دا چې سحر چې کله ښکار شي او نو زما د محبوب د تندې په هغه وخت کې چې کله د سوق مدح بیانې نو په هغه وخت کې د سحر د څه پړقیږي لکه زما د محبوب د تندې بشانته لکه پوه شو به دی باندې ادي تشبیه مقلوب وي مقلوب اوړل لاړو بدلول نو کوم چې مشبہ به وګرځي کوم چې مشبہ به مشبہ وګرځي
دا عبارت بیا زر زر وایم ځکه پرونو سبق نو ریکارډ شوی نو. المبحث الثالث فی اغراض التشبیه، دریم بحث دا په اغراض التشبیه کې دی. الغرض من التشبیه موږ ویل چې هو اغراض د تشبیه هغه کې شپږ د مشبہ متعلق او اخر له مشبہ به متعلق. الغرض من التشبیه، غرض د تشبیه اما بیان امکان المشبہ، یا بیان د امکان د مشبہ وي، یعنی مشبہ چې دا ممکن ده. نو فإن تفوق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فإن تفوق الأنام کچرتتا کته دې څنګه کنه چې اوچت وي د مخلوقاتنا، اوچت د مخلوقاتنا، حال دا چې ته د دینه. فإن المسك بعض دم الغزال، نو بشکه دا مشکو دا هم بعضی وینه د هرند بچی دا. فإنه لما ادعى وکله چې دی متکلم دعوه وکړه ان الممدوح مباين لاصله، چې دا ممدوح دا جدا د خپل اصل نه د انسانانو نه مخلوقاتونه د صد وجنه بخصائص دلله خصوصیتونو د وجنه، نو جعلته حقیقه منفرده، نو تا وګړو دلله حقیقت منفرده جدا یو جدا حقیقت وګړو. نو يحتج على امکان دعواه، د دلیل ونه و چې د دعوه چې دا ممکنه ده بتشبیه په تشبیه د سره چې د تشبیه ورکړی دا بالمسک الذي باغ مشکو سره اصله دم الغزال، چې داغه اصل دا هیرن وینه ده، یعنی مشک دا اصل کې د هیرن وینه ده، لیکن د دې دومره خاصیت او دومره خصوصیت دي چې گویا کې دې ته ورسوک نسبت کوي نه چې دا هم وینه ده. نو دغه شان دیتا د عام انسانانو نه، لیکن د خپل خصوصیتونو د وجې نه ته دې سیده گویا کې د انسانانو اوچته پوښوي. واما بیان حاله، یا بدا مشبہ حالت به بیانې چې څنګه لګا د مخاطب په ځای کې بدا نه راځي، نو دې به دغه حالت بیانې چې د سي حالت به كأنك شمس والملوك كواكب اذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. كأنك شمس گویا کې تنوري او دا نور بادشاہان په شان د ستورو دي، کله چې ښکار شي دا نور نه ښکار کېږي داګې نه یو ستوره، لکه څنګه چې نور راښکاره شي ستوري پناه شي دغه شان دي چې ستا راشي او د نور بادشاهانو هغه حیثیت چندانې. اما بیان مقدار حاله، یا به بیان وي د دې د حالت مقدار چېر څومره دغه حالت به بیان. فيها 42 حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم، چې زما د محبوبې په اموالو کې 42 تور اوخان دي، اوخان مؤنث او دسي توري دي كخافية الغراب الأسحم، پشان دا تک تور کارغه د وزر. نو څنګه لکه کارغه تور دی او بیا د کارغه تک تور کارغه او دغه وزر تور دی، دغه شان دي زما د محبوبې دغه 42 اوخان دي د توري دي. شبه النوق السودا، دلته تشبیه ورکړی دی تور اوخانو بقافیه الغراب، د غراب کتاب ته ګوره کنه یاره، په غراب وزر سره بیان لمقدار سوادها، او دا دې لپاره چې د اوخانو د توروالي مقدار بیان کړي. و اما تقریر حاله، یا بلا تشبیه دې لپاره چې د مشبہ حالت با مضبوطوي، یعنی مشبہ دا حالت نه دا د مقابل او د مستسامع په ذهن کې مضبوطول لپاره برازي. ان القلوب اذا تنافر ودها مثل الزجاجه وكسرها لا يجبر، بشکه زړونه کله چې داغه نه محبت اوسي، ندی مثال بشان دا ما شیشي وي چې ماته شي کسرها لا يجبر، چې ټوکړي ټوکړي داغه بیا یو ځای کېږي نه. شبه تنافر القلوب لکه تشبیه ورکړه دا تنافر القلوب د زړونو نه د محبت د وتلو، د زړونو نه د نفرتو تشبیه ورکړه بکسر زجاجه د شیشې په ماتېدو سره، تثبیتا د پاره د مضبوطولو د دې خبره لتعذر عودتها، چې معذور دي متعذر دي ګران دي د دې را واپس کېدل الی ما كانت علیه من الموده، کوم چې بدی کې د محبت نه، یعنی بزله کې چې لاول کا محبتي او خو کله او پر تاسو محبت وو دوباره غو نه رنوزي هغه پوهیږم به معنی. و اما تزيينه، او یا به د تشبیه غرض دی چې د مشبہ د مخاطب په ذهن کې د خسته کول، لکه سوداء واضحه الجبين كمقلة الزبي الغرير، زمانه محبوبه تور ده
واضحه الجبین او کولاو تندی والا ده دسې ده که مقلت الزبی الغریر پشان د ښکلي هرن د سترګو د هغې ګاټو شبه سوادها دې موسی تشبیه ورکړې ده د توروالي د خپل محبوبې بسواد مقلت الزبی د اوسۍ د سوی اوسۍ د سوی ده د هغې د سترګو د ګاټې د توروالي سره تحسینا لها چې دا مخاطب ته ښایسته ښکاره کوي دا توروالی ورته واما تقبیحه او یا بدای چې دا مخاطب تبا دا مشبه په ذهن کې به دغه قباحت واذا اشار محدثا فكانه قردا يقهقه او عجوز تلتم وکله چې دا اشاره کوي په خبرو کولو په وخت کې نو دا د ښکاری لکه ته به چې دا شادو چرته خاندي او یا بوډۍ چې نن دا ځان وهي پوه چې ځان خپل مخ وهي نو دلته کې د دې تشبیه ورکړې دی دغه د حالت دغه چاړه چې جبه انخلي دغه د حالت تشبیه ورکړې دغه سره شادو ده وقد يعود الغرض الى المشبه به اذا عكس طرفا التشبيه وکله کله واسکی غرض مشبه به تا کله چې منعکس مطلب یعنی بدل شي مشبه د مشبه به ته وړي مشبه به د څه ته وړي طرف التشبيه وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح وبدا الصباح او سحر وې د ظاهر شي كأن غرته وجه الخليفة دي گویا کې داغه هغه تندې یعنی د سحر هغه تندې دي شي لکه ته به چې زماده دی خلیفہ مخته حين يمتدح حکلته نو دل کې اصل کې پکار دا چې مخ مشبه وګرځي او دغه چې نه دا ورځ دا سره سو ګرځي خدای کې د سحر دا رڼا د مشبه ګرځول او دا دغه څه ګرځول ومثل هذا يسمى بالتشبيه المقلوب او دغه قسمه تشبيه مقلوب وي مقلوب ورته دا کوي چې یو د یو ځای ته بل د بل ځای ته راړو او دا راول چې دا مبالغه لپاره کیږي پوه شئ